نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم يد الله على الجماعة او كما قال. محترم مسلمانانو او خصوصا د جماعت اشاعت التوحید والسنه کارکنانو، ستاسو په علم کې دا چې څو ورځې په میډیا باندې بعضی خبرې گردش کوي، بعضی ملګری بعضی مسلمانان هغې ته د حقایقو پته نشته. ډیر ملګری مونږ سره رابطې کوي. سو د پنجاب ملګری الحمدلله زه پنجاب کې چونکې پاتې شوی ما، نو اکثر ملګری بعضی د ملتان نه، فیصل آباد نه، سرګودې نه او د ګوجرانوالې نه اکثر ملګری هغه رابطې کوي چې دا څه مسله ده او دا څه پوزیشن دی، دا څه کیسه ده. بعضې ځایونو ته د یو طرف ویډیو رسیدلی او د بل طرف ویډیو نه رسیدلی، هغې هم په شک کی. ځکه یو شاګرد په خپل شیخ او استاز باندې څه ډېر بېجا اعتراضونه او بېجا تنقیدونه چې مونږ ته لیټرین نه جوړ کړی او مونږ ډوډۍ نه خورو او مرکز کې لنګر او دا قسمه خبرې، دا که سړی سوچو کې نو دا ډېر زیات ظلم دی. دا خو ته په کاغذ ولیکه، صوبایي امیر ته ورکه، یو بل ملګري ته ورکه، خو د هغې په ځای باندې په میډیا باندې د خپل استاز نه جامې لرکول، دا خو ځان شرمول دي او هغه شانتې وکړه. الله اکبر کبیره. باقی دا بعضې ملګري وایي چې د تنظیم نه ایستې، د جماعت نه ایستې. نه، د جماعت نه دی ایستې. هغه د جماعت تن نو، د جماعت د شورا ملګري نو، نه د هغه د رکنیت پارم شته، نه د هغه سره د رکنیت کارت شته. کني او د خی شورا صوبایي په دې باندې شوې ده چې د سره به زمونږ د ملګرو تعلق نی. بعضې خلک دا اعتراض کوي چې یاره دې اوسه پورې ساتلو څنګه؟ نو سیبا دا خو هر جماعتي اصولي دی، خو د چا په تندي نه لیکلي، د باندې خو د اکابرو د طرف نه یو محنت هم جاري و چې دا به د جماعت د کار کولو دپاره تیار شي، جوړ به شي، د توحید او سنت بیانونه به کوي، درسونه به کوي، محنت پې شروع. البته ملګري هغې په ده باندې کړي نګاه لرلو چې بعضې بیانونو کې ډېر زیاته سختی کوله یا چې کوم کتاب هغې لیکلی. نو په دې وجه او که ته دا اعتراض کې چې دې ساتلو څنګه، نو زمونږ خو پې محنت دغه او د ملګرو پې محنت دا او چې دې به د توحید او سنت دایي وګرځي، قرآن او سنت بیانونه به کوي، خلک به قرآن او سنت طرف ته رابلي. داسې خلک شته په بلوچستان کویټه کې د نورو تنظیمونو چې هغې ډېر غلط عقاید لري، د نورو تنظیمونو دي. دا کم خلک زمونږ په د تنظیم په دې مسله باندې اعتراض کوي، خو هغې ځان سره ساتي، بیا هم لرکوي یې نه. ولې؟ بیا اخوا اوټونه کمیږي او زمونږ خو الحمدلله دغه یره نشته دی. مونږ د افرادو محتاج نه یو، مونږ ځان له اکثریت نه جوړو. زمونږ خو کار او پلیټ فارم منشور د قرآن او سنت دعوت او تبلیغ دی، الحمدلله هغه کو. محترمو زمونږ پروګرام هغه په مخه باندې روان دی او په تمامه دنیا کې دغه درسونه دي. باقی اعتراض په شورا کول دا هم په دغه ملګرو یو طرف ته د اشاعت نوم اخلاص، د اشاعت التوحید والسنه، قاضي شمس الدین صاحب او شیخ غلام الله خان صاحب او شیخ طاهر صاحب ځان سره دغه تصویران لګوا او د هغه شورا چې کوم باغ روان کړی دی، نن د هغه باغ راکواله او صحیح قیادت کوونکی شیخ طیب صاحب دی. په هغه اعتراض کې دا خو ته جرړې غوسې په دې باندې غور وکړې. محترم ورځ د قیامت را روانه، د آخرت را روان دی. اکثر ځایونو کې د سړي سره زما بیانونه ډېر زیات شوي دي، باجوړ کې، دارنګې د صوابې علاقو کې. ملګرو به وویل چې مونږ هغه راولو، نو مونږ وې زه صحیح دی راولې، خو بیا به پې اکثر ملګري خپو. قسم په الله دا خبره قسمیه کومه چې چا یو پیره راوستی دی نو د هغې هلته کې تګ په اول ځل او په آخري ځلو بونیر باغ ته، دارنګې پلوسۍ ته، دې کې زه هم په بیانونو کې ومه
اول ته کې اکثر ملګری به وکنځل په یو ځای کې ملګري وکنځل چې بیا د پیسو ورکورې نه نو بیا پروګرام مه کوې ډېر خپې که یو ځای کې ورته ملګري خیرالې وي دعایي الفاظ یې ورته ذکر که په هغه ګڼه کې د سټ نه راښکلو وی شرمولو چې رک شه دا خو شرک دی او دا خو بدعت دی داسې قسمه خبرې د دین علاوه چې کله به د پروګرام شروع کېدو نه مخکې یا وروستو ملګرو سره ناستو قسم په الله هلته به ملګرو ته د قائد محترم خلاف ذهن سازي کوله د جماعت خلاف به ذهن سازي کوله هلته به مونږ ته بعضې ملګرو وي نو بیا به الحمدلله مونږ په بیان کې د وضاحت هم وکړو مونږ به د تنظیم او د جماعت هغه ضرورت او اهمیت پای باندې بیان هم وکړو دا په باجوړ کې دا رنګي په دې کوټ منظري کې ډېرو ځایونو کې هغه ملګري اوس هم ګواه دي چې د هلته کې کم قسمه دا ډېر وخت نه ده خلاف ذهن سازي به کوله خو نور به پکې صبر نه و د صبر پیمانه به لبرې شوي وه نور به څوک تیارېده نه څه دوه درې کسان به سره تیار شوي هغه هماغه کسان چې لاول به یې چغې والې ته زمونږ بابا شیخ طیب به یادو ته زمونږ بابا یو مونږ ټول د ستا بچي یو نو هغه بابا دې څه شو که تا ته بابا غوسم شه هم کارېدو درته نو ته کښېنه ته شاګرد یې ته بچی ته ورکوټې لوي شوې ته چا پېژندې دا سټیج ته چا وخېجولې انعامونه چا درکړه حوصله افزایي دې چا کوله بعض به لګیا و ای قاعده که د وینو ضرورت شو نو وینو ته درکول وینو ته تیار دی پنجپیرې هغه پنجپیرې څه شو نن په څه وجې خلاف پوسټونه شیر کوي خپل حیثیت مه ختموئ الله لحاظو کې الحمدلله جماعت اشاعت التوحید والسنه په دې کې معتدل جماعت دی او ډیر کار کوي ډیر زیات درسونه دي دا پروګرام د الله لحاظو کې رونو دا مه خرابوئ محترمو د مفتی صاحب په دې خبره ډیر تعجب راغی چې دا شورا غلامه ده لکه د وګي خطیب صاحب څونه د زمانې لوی ولی دی دا هم غلام دی د پنجپیر مفتی صاحب مولانا سراج الدین صاحب دا هم غلام دی شیخ غلام حبیب مولانا امداد الحق صاحب دا څونه بزرگان اولیاء چې دي دا ټول غلامان دي په دې ټولو اعتراض او شیخ طیب صاحب دی دا ډیکټیټر دی وظالمه شیخ طیب د نن زمانې کم شخصیت دی تاغه ته ډیکټیټر وې بدماشه بد اخلاقه ته شیخ طیب صاحب غونته شخصیت ته ډیکټیټر وې هغه په زور ځان امیر کړی دی هغه شل پیرې استعفا ورکړي خو ملګري که د پنجاب ملګري دي که سید ضیاء الله شاه بخاري ولې نه دی دارنګې که بندیالوي صاحب دی ولې نه دی یو تن د جماعت هغه قیادت ته نه دی تیار ای پوه شیخ طیب صاحب کې صفات دي د پنجاب د صوبه سند د بلوچستان مشایخ هغه ټول په هغه باندې متفق دي هغه کار کوي ځان کړی او دغه غونته شخصیت پوخه یې که نه باقي بعضې زمونږ مشایخ ویلي چې شیخ عبدالسلام صاحب رحمت الله علیه باندې ملګري خپو بالکل پې خپو شیخ عبدالسلام او مفسر قرآن د قرآن یو کمپیوټر خدمات یو محنت یې کړی کار یې کړی هر مشر کشر په خپکان خپاو او تر د روغې پورې هغې محنتونه کړو بیا هغه روغه وشوه خو اوس وګورئ چې ته چا دا ویلي چې روغه پکار ده وی شکر دی چې د دې مصیبت او د دې ناسور نه خدای بېغمه کې هر ملګری پې خوشحاله دی وګورئ د سوات او بلوچستان او دارنګې د باړه او د کورم ایجنسۍ او د هر ځای ملګري وګورئ قسم په الله خوشحاله دي ورباندې چې دا خو یو غلط وکیدو والا سړی را دننه شوی د صحیح بخاري د صحیح مسلم احادیثو ته پسې پشموزې کوونکي او احادیثو پسې ډرامې کوونکي اوس خو به وایي قسمونه به هم کوي چې به قسم نه وکړي د خپل یې به وایي چې څوک حدیث نه مني نو هغه ته مونږ کافر وایو که بیا ورته ځان ته وي د حدیث ته مراد خو زمونږ قرآن دی ځکه په بیا حدیث بعد یؤمنون محترمو خپل جماعت سره کلک پاتې شي جماعت اشاعت التوحید والسنه دی وخت کې ډېر غټ کار وکړو ډېرو خلکو ته د عقایدو اصلاح وکړه او د شرکیاتو بدعاتو د رسمونو رواجونو نه خلک بېغمه کړ محترمو الله اکبر کبیره بعضې ملګري یا په ناخبرۍ کې دي او یا چېته هغې ته مخکې مشري میلو شوې وه او هغه د مشرۍ نه به کټ شوي نو هغه هم لګیا دي چمچه کېږي دغه سړي ته خپل حیثیت ختم که هغه خپل وقار او عزت ختم که زه هغې ته هم درخواست کوم چې په خپل د ترتیب باندې نظرثاني وکړي او هغه خلک هم مونږ ته معلوم دی انشاءالله د هغې به هم بیا چېرته په مناسب وخت باندې
وضاحت کوو د دغې خلکو تعارف اشاعت کړی دا د طلباو مشر دی او دا د شوراو مشر دی او دا شاعر اشاعت دی دا خو به اشاعت ای په بره بوتله نو د اشاعت داغي اشاعت کړی دی نو د اشاعت نه تر کوم مقصد د پاره د اشاعت خلاف کیږي بعض وایي چې یاره شیخ طیب باندې اعتراض وکړو د جماعت نه ویستو نه هغه شیخ طیب د جماعت نه دی ایستی زمونږ یو پوره نیټورک دی زمونږ مرکزی نظم شته زمونږ صوبایي نظم شته زمونږ د صوبې مشر مفتی سراج الدین صاحب یو ډېر لوی بزرګ عالم دین دی شورا راوغوښتې شوه ملګرو نه رای واغستې شوې ډیرو مشایخو ته پته نه وه چې د دې سړي دا دونه خطرناک عقاید دي نو ټولو مشترکه فیصله وکړه اوس بعضې وایي چې دا شورا والا چې کوم دی نو غلط کړي دي او د شورا مونږ نامنظور ده مونږ ته لکه ته د کم باغ مولی چې دا دونه لوی مشایخ ته نامنظورې لږ سوچ وکړه مړه په کم غرض دپاره شیخ طیب صاحب خو زمونږ غونته د چڼو سره څونه مینه کوي تیر شوی کال نه کله چې محمد یمان رحمت الله علیه ژوندی و مونږ تلي وو خپله فیملی را سره وه دورې تفسیر دپاره د مدرسې ناظم صاحب مونږ دپاره بل یو کور مقرر کړی زمونږ د تلو سره شیخ طیب صاحب هیل یو ریسټورانټ ته سوال جواب وکړو چې له میلمانه راغلي ډوډۍ راوړی او ډېر پرتکلف اهتمام یې وکړو زمونږ د زنانو دپاره هم او زمونږ دپاره هم او بیا یمان ته وی چې دی پلان کې ځای ته ورسوی مونږ سره خپل چې کوم کړی وی بستره وه زادره هو هغه را سره یمان کېښوده او شیخ صاحب زمونږ دونه خیال ساتو چې زمونږ څه حیثیت هم نشته مونږ ډېر زیات کمزوري یو مونږ ډېر فقرا یو زمونږ علمي عملي هېڅ قسمه څه قرباني نشته خو زمونږ غونته د خلکو شیخ صاحب دونه خیال ساتي او د شیخ صاحب په قیادت ټول خوشحاله دي قسم په الله که چا مجبوره کړي باقي زمونږ یو شیخ محترم مشر عالم دین هغه یو کلیپ شیر کړی دی چې یاره دا ښه نه دي شوي نو شیخ صاحب دا خو د صوبایي شورا فیصله وه او دا ډېر ښه شوي شاید تاسو ته د دې سړي د عقایدو پته ني او که تاسو ورسره څه متفق یې نو تاسو ته پکار ده چې تاسو معلومات کړي زموږ محترم یې باقي دا د شورا فیصله وه د شورا فیصله دا وه دې سړي سره به تعلق نه ساتئ او تاسو ګورئ چې کله شورا فیصله کړې ده نو راشه ماما زوی دی لیونی دی سړی ځان له غریب کله یو پوس شیر کوي کله ځان ته خیر وکړي کله په دروغجنو د الله لعنت دی کله وي خدای دې ما تباه کړي کله وي خدای دې دې تباه کړي غریب لګیا دی روزانه چې ته دیوال ته ډډه والي او ځکه د بیان د تګ روزانه 3-4 بیانونه روزانه لاک یو نیم لاک روپۍ بیانونو راوړو هغه شم ولا ډسمس کو د الله بندګانو نو اوس به خامخا څه خو به وایي که نه او شاید چې مونږ ته هم څه بعضې خلک کنځلي وکړي خو دا د بعضې ملګرو اصرارو زمونږ د خپل جماعت اشاعت التوحید و سنت د مردان د شورا د ملګرو سره زمونږ رابطه ده هغې ټول د شیخ صاحب په قیادت باندې خوشحاله دي او که کله هم ضرورت راځي انشاءالله مونږ هر څه دپاره تیار یو مونږ شیخ طیب صاحب مونږ ته د قرآن او سنت دعوت را کړی درس را کړی دی مونږ ته ایمان ښودلی عقیده یې راته ښودلې ده نو د داسې مشایخو دپاره زمونږ بدن قربان شه زمونږ بچي قربان شه داسې قسمه خلک د دې نه لوی خلک هغې د هېڅ حیثیت د هغې د شیخ طیب صاحب په مقابله کې نشته دی دا بعضې خلک خپل حیثیت جوړول غواړي زه ملګرو ته وایم چې هټکر چلے او هم سے جنہیں سر عزیز ہو هم سر پیرو کے ساتھ کوئی سر پیرا چلے محترم خو په خپل شیخ اعتراضونه کول بیا د شیخ طیب غونته مرشد بې جای اعتراضونه اعتراض تا ته هغه وخت کې پکار و چې تاسو چندې کړې وې د مرکز دپاره د تنظیم دپاره د تعمیر دپاره او بیا ته راغلی وې مرکز کې چې بی ما ته رجسټر وښیې لیسټ راته وښیې نو بیا صحیح وه خو لکه خلک په وسوسو کې مبتلا کول او په شبهاتو کې مبتلا کول په شکوکو کې مبتلا کول دا ډیر زیات غټ ظلم دی الله تبارک وتعالی دې مونږ تر مرګه د جماعت اشاعت التوحید و سنت سره کلک پاتې کی الله دې مونږ ته استقامت نصیب کی محترم او سونه چې د نکیدي شي د خپل اشاعت التوحید و سنت پروګرام دا جاری ساتي اوس هم دا خلک نوم د اشاعت او نوم د شیخ القرآن استعمالي خپل ترتیب سره نشته نو البته دا خلک په غلطه دي او 100% په غلطه دي نو دا غینه اجتناب وکړي او دای په خبرو کې مرزه دی پر پاکانو کې مرزه واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.